د موبایل نه موږ ځان ته د انټرنیټ نه پیدا ترلاسه نه کړه خو بل ته ورکو په موبایل زموږ استعمال ویډیوګانې کتلې فحاشي کتل یا فلمونه کتل ډرامې کتل که موږ وغواړو نو دې موبایل نه موږ ډېره پیدا ترلاسه کولی شو په دغې باندې موږ اوریجنل کنټینټ یعنې د معاشرې دپاره کار کول زیاتر کوو نن سبا سوشل ورکران ډېر زیات دي خو چند سوشل ورکران د معاشرې دپاره یو اصلاح دپاره کار کوي هغې ته ارننګ هم کوي دغه کوم چې نیګیټیو میسیج ورکوي هغې ته ډېر ارننګ کوي خو نقصانات شته نو پکار ده چې موږ داسې یو کار وکړو د معاشرې د اصلاح دپاره مو د هغې نه موږ ارننګ هم وکړو یعنې نن سبا دیاړي چې ډېره زیاته دیاړي 700-800 روپۍ که چېرې تا دا موبایل په ښه طریقه استعمال کو د دې نه تا د ګټې سوچ وکړو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد یم د پریاد ټي وي نه کتونکو همیشه زموږ ځوانان د انټرنیټ نه استفاده نشي چوتولی د هغې وجه دا ده چې موږ که سوشل میډیا م استعمالو نو غلط استعمالو که موږ انټرنیټ توردن نمشونو پبجي یا د ټیک ټاک په ډانسونو یا د یوټیوب په غانو ډرامو باندې خپل وخت ضایع کوو کتونکو نن سبا دور د انټرنیټ دی او راتلونکي دور مکمل د انټرنیټ دی نن راغلی ما انجینیر ولید صاحب څنګ ته د دوی په آفس کې ناست یو جي دوی به تاسو ته ښیي د انټرنیټ نه به تاسو څنګه فایده چوتوي او د انټرنیټ د لارې به څنګه تاسو انکم کوئ السلام علیکم ولید صاحب وعلیکم السلام شاهد بھائی تاسو پر راتګ موږ تاسو ته هرکلی وایو ډېره مننه ډېره مهرباني تاسو راغلی مننه قدرمن شي کتونکو همیشه که موږ انټرنیټ استعمال کړی نو د هغې طریقه کار غلط دی موږ په انټرنیټ باندې ټیک ټاک سونګ غانې ډرامې فلمونه دغه ګورو آیا که موږ وغواړو د انټرنیټ د لارې موږ خپل انکم ترلاسه کولی شو په دغه حواله به د ولید صاحب سره خبرې اترې کوو چې د انټرنیټ د لارې به تاسو څنګه ګټه ترلاسه کوئ او د انټرنیټ نه به څنګه فایده چوتوئ ولید صاحب د انټرنیټ د لارې به زموږ د معاشرې د ځوانان چې کوم دي څنګه فایده چوتوئ شاهد بھائی انټرنیټ نه پیسې جوړولو ډېر طریقې دي نو زه به دا ووایم چې اول خو به کوم چې ویورز دي هغوی ته پکار دی چې خپل یو سکل کې وګوري او هغې کې ځان ماهر کړي چې کله ته یو څیز کې ماهر شي نو هغې کې بیا پیسې ګټل اسان دي لکه بعض خلک وي که نه هغوی وایي چې یاره انټرنیټ نه پیسې ګټم خو هغوی بیا په داسې خلکو ووړي چې هغوی ته نه پیسې ووایي یاره وایي کورس د ښیمه طریقه د ښیمه انویسټمنټ راته راکړه هغوی بیا په دې یقین نه کوي هغوی وایي یاره دا دوکه ده ټوله حالانکه صحیح طریقه دا ده چې لغونده ټایم به تاسو ناخلي تاسو به اول لرننګ کوئ او بیا به د هغه لرننګ په بنیاد باندې تاسو ارننګ کوئ ولید صاحب دویمه خبره دا ده چې د فیسبوک پیج نه خو موږ ته هم پته ده کتونکو ته به ډېره پته نه چې د یوټیوب چینل نه فیسبوک پیج نه موږ خپله هم ارننګ کوو د دې نه علاوه نورې طریقې شته بالکل جی شاید به شته دی لکه نن سبا عام سیز ټیک ټاک دی هر کس سره هر دویم کس سره موبایل کې ټیک ټاک دی ټیک ټاک زه وایم چې د روان وخت بګ اپرچونټي ده د ارننګ حوالې سره ځکه چې څنګه امیزون دی امیزون به هم خلکو ته پته وي چې یاره یو داسې څیز دی چې خلک آنلاین خپل پروډکټس خرڅوي د هغې مقابله کې ټیک ټاک روخ کې دی ټیک ټاک شاپ لکه ټیک ټاک یو خپل دکان خپل مارکیټ روخ کې دی هغې کې تاسو څومره پروډکټس دي خرڅولی شي او ښه زبردست ارننګ پکې کېږي دا یو طریقه ده د ټیک ټاک نه بل طریقه دا ده چې د ویډیوز اوریجنل ویډیوګانې ته جوړې او پې ورچې او خپل اکاونټ امریکې ته واړې امریکې نه اپریټ کې نو باقاعده تا د ښه زبردست ارننګ ټیک ټاک درکوي دا ټیک ټاک نه دا دوه طریقې دي زموږ خلک ایسې یوز کوي صرف بس دغه ټایم پې پاس کوي زموږ خلک خو په ټیک ټاک باندې زیات تر پخاشي خورئ نو د پخاشۍ نه علاوه تاسو وی چې ټیک ټاک شاپ باندې ارننګ کولی شي کتونکو بالکل که موږ وګورو په نړۍ کې زموږ پښتانه یا کوم چې غیر پنجاب طرف ته وګورو اردو سپیکینګ کې نو دې نه زیات تر چې دی پخاشي خورېږي په ټیک ټاک باندې موږ ډانسونه بېحایي پروموټ کوو که موږ وغواړو ولید صاحب وایي چې په ټیک ټاک شاپ باندې څنګه چې امیزون دی دغسې تاسو ارننګ هم کولی شئ نو که موږ پښتانه چېرته ټیکنیکل طرف ته راشو انټرنیټ سره دغه فایدې ترلاسه کولی شو د ټیک ټاک نه علاوه امیزون دی او امیزون ډېر زبردست ارننګ اپرچونټي ده او لکه دا خبره زه بار بار کوم چې لکه اوس ما ووایي چې یاره امیزون ارننګ اپرچونټي ته وایي چې یاره یو کس راشي چې بس زه امیزون باندې کار سټارټ وم او زه باندې سبا ارننګ سټارټ شي داسې پوسیبل نه ده لومبي به ته د ټایم ورکې میاشت 2-3 میاشتې به ورکې هغې کې به هر څه زده کړه کې
نه پس بس تاسو ارننګ سٹارټیږي نو امیزون کې بیا خپل پروګرامز دي امیزون اف بی ای دی ډراپ شپینګ دی داسې نور پروګرامز پکې دي هغه په ذریعہ باندې تاسو خپل زبردست ارننګ کولی شئ امیزون دا سیس دی څنګه چې تاسو په کلی په بازار کې خپل هار کې چې د بازار دی هغه کې تاسو دکان کو لوکړی وي او پروډکټس مو پکې خي وي خرڅوي امیزون دا سیس دی چې تاسو پکې یو دکان کو لوکو سٹور ټول دنیا کې تاسو خپل سامان خرڅول شي نو هغه یو زبردست اپورچونټی ده موږ په ټیک ټاک کې کې دی شي دا ټیک ټاک کې دی ټیک ټاک شاپ او امیزون ځان ته ویب سټ دی دا دواړه ارننګ اپورچونټی خي زبردست دي او د دې نه علاوه چې کومرونه فیسبوک پیج استعمالي د ټیم کې وغي ته پته نه زیات تر خلکو ته پته هم ده نو هغه څه طریقه کارو کی هغه د بزدا وایم چې یو خو اکثر خلک پکې دا غلطیو کی کنه چې پاکستان نه اپلای یو کی نو هغه مونټایزیشن د پاکستان نه اپلای کی نو هغه باندې کی پیج مطلب مې دا چې هغه دغه کی بینک وسره د پاکستان لګي پاکستان آی ډی پکې واچي نو هغه پری انرول کې لړ شي پری انرول مطلب دا چې پاکستان کې تر څو پورې مونټایزیشن نه راغلی دی دا پیج باغه پورې پینډینګ کې پروت دي او داغي طریقه موږ سردار چې موږ بهر سیټ اپ کړی دی ټیکس موږ خپل ویریفای کړی دی بزنس اکاونټس ته موږ سره هغه په ذریعہ باندې موږ پیجونه مونټایز کوو نو موږ دا سرویسز ایته ورکول شو بالکل جی کتون کو بالکل کومو غواړو د انټرنیټ نه موږ ډیره فائدہ ترلاسه کولای شو نن سبا کو ګوره د ګیلکار سره کار کول ډیر سختي داغه دیاړي هم ډیره کم ده کبیا موږ ګورو په پټي کې چې کوم دیاړي باندې جات علاقو کې یا کټرک د کولی یا په بټي کې د خختو په بټي کې کار کولی نو دا ډیر سخت کارونه دي کومنګ را شو مونږ خو اسم هر یو کس موبایل استعمالي په موبایل کې زیات تر زمونږ استعمال غلط دی مونږ یا پب جی گیم ګورو یا په فیسبوک چې کوم په حاشیه د مونږ هغه ګورو یا یوټیوب ګورو خو ځان لته پیدا نشو ترلاسه کول بل ته پیدا ورکو د موبایل نه مونږ ځان ته د انټرنیټ نه پیدا ترلاسه نکړو خو بل ته ورکو په موبایل زمونږ استعمال ویډیوګانې کتلې په حاشیه کتل یا فلمونه کتل ډرامې کتل کوم غواړو نو د موبایل نه موږ ډیره فائدہ ترلاسه کولای شو په دغه باندې موږ اوریجنل کنټینټ یعنی د معاشره د لپاره کار کول زیات تر کوګور نن سبا سوشل ورکران ډیر زیات دي خو چن سوشل ورکران د معاشره د لپاره یو اصلاح د لپاره کار کوي غي ته ارننګ هم کوي دغه کم چې نیگیټیو میسج ورکی هغه ته ډیر ارننګ کوي خو نقصانات شته نو پکار چې موږ داسې یو کار وکړو د معاشره د اصلاح لپاره مو دغه نه موږ ارننګ هم وکړو یعنی نن سبا دیاړي چې ډیره زیاته دیاړي 700-800 روپے کچره تا دا موبایل په ښه طریقه استعمال کول دي نه تا د ګټه سوچ کو نو یقینا اسه ولید بھائی کچره یو سړی مهنت کوي نو منتلی څومره ګټه ترلاسه کولی شي د پیج نه یاره شاید به تاسو پیج هم دی شکر د مونټایز دی نو تاسو خپل هم د یو آیډیا تاسو یو ورسته ورکول شي خاص جنرال زب یو آیډیا وایم چې یاره خ کار کوي لکه یو خوې سي هغه بس ویډیوګانې جوړول دي دا نه چې لکه مطلب داسې زبردست ویډیوز جوړي چې مهنت په خپل کې چې یک خلک انټرست لري ویورشپ پر راځي نو زویم چې خار نه دی مطلب نن سبا چې خلک کم جوابونه غټي نه شکر دی چې کم پیجونه موږ سره دي شکر دی ټول ته نه خار نه دی نو خپه کې خوشحال دي ټولم تاسو خپل ځانین دی د لګویل شي تاسو کم هدف ور دی ارننګ مطمئن یې او تاسو خپل دغه شیر کتون کو زبر دا و ما چې د دې سوشل میډیا نه مخ کې بما هم چرته ډیوټي کول او زما به تنخواه وا یقینا که زه دا وایم چې هغه د 3 کالو تنخواه راوالی نو زما منتلی د فیسبوک ارننګ ته زیات دی بار کې ابدا نشم ویلی چې زه څومره اخلم خو دومره به ویم چې زما د 3 کالو د هغه مزدورۍ تنخواه راوالی نو زما د منتلی د فیسبوک ارننګ ته نه رسي یقینا ښکلی پلیټ فارم دی خو په ښه طریقه چې استعمال کو ځکه پښتو کې یو متل دی ډک شه اوم الفاظ دی او اخرى اوم الفاظ دی کچره موږ په سوشل میډیا پلیټ فارم باندې ښه کار وکړو د معاشرې د اصلاح لپاره او یو ښه او په هغې کار وکړو نو یقینا چې فیسبوک نن سبا کم ارننګ ورکوي ډېر ښکلی ارننګ ورکوي بیا دغه زما مزدورکار رونه چې کوم دي هغې هم ته ګټه ترلاسه کولی شي په دې کې که څوک تاسو سره رابطه کول غواړي طریقه کار به سي شاید به موږ داسې حساب دی چې یو خو پیجونه مونټایز کوو که چې پیج محنت پې کړي وي او نه شي کولی یا پیج کې څه مسلې وي نو هغې سروسز هم موږ ورکوو بل دا چې ټیک ټاک شاپ تاسو ته مه ووایي او امیزون د هغې موږ هم کورسز افر کوو او لکه داسې کورسز به وي چې پریکټیکل به وي تر ارننګ پورې به موږ رسوو انشاءالله او نو هغې که څوک پکې انټرسټډ وي نو موږ خپل ګروپ دی
دا غي لینک به زه تاسو ته درکم تاسو ډسکرپشن کې ورکې یا په کمنټس کې ورکې هغه ګروپ څخه خلک جوائن کړي چې زه خپل مې ما زه پکې لایو هم راځم کلاسونه هم پکې خلم او خلکو ته د سوالونو جوابونه ورکوم نو ګروپ په ذریعہ باندې موږ سره رابطه کولی شي کتونکو بالکل تاسو د ولید صاحب سره رابطه کولی شي دوی به ټول طریقه کار تاسو ته بیا هم یو ځل وایم زما خپل پیج پریا ټي وي 1 هم د دوی سره دی د هغې چې څومره ارننګ راځي هغه ما واضحه په دې وجه نه کړو چې دې کې څومره د سوشل میډیا د لارې ملګري دي نو دغه ټولو ته پته را چې څوک هم خپل ارننګ نه ښیي خو یقینا چې کوم ورونه هڅه لري او د انټرنیټ نه فایده ترلاسه کوي نو د ولید صاحب سره د لازمي رابطه وکړي د دې سره ما شاهد خان شاهد له اجازت راکړي د الله په امان